بسم الله الرحمن الرحيم. طاويا كشح المقالة ويزجي دا تفتزاني سيب لقاري زجي دا علامة نسفي دا كتاب العقائد شرح كوما دا چه كوم فحال زمان كي زا طاويا كشح المقالة پوشه پی بیا ما تاسو دا ویلو مې طي يلكشها کنایه ده و د چی شنه احرازنا بیا پس ما شرح داسې د شرقید بتسری طاويا كشح المقالة ها سره په شرقید کې ما تاسو ته چې د فرض د شرقید ته کولاوي ها طاويا كشح المقالة عن الإطالة عن إطالة جزء ده كتاب قدومة أوري كتاب قدوم نو فزول خبري بقينكم إنت إطالة ما التطويل تومي هذا زيادة تشيء من غير فائدة إنت التطويل أو زيادة تشيء سرد فائدين أي تيتناول وش سودوي ها او اخلال دیته وي یو شی دومره لنکا چې مقاصد ته نقصان ورکي اې ته اخلال وي ځکه یو اخلال له یو تطویل دی یو اتناب دی یو اختصار دی اختصار هم خله ها او اتناب هم خله اختصار لنډول خو څه نقصان مطلب ته نقصان نه رسي او اخلال څه ته وي ها کمول شو لنډول شو وسره د چانه د نقصان او په تطویل یا اطاله او په چی په اتناب کې څه فرق دی په دوانو کې شی وګدولي صحیح خو په اتناب کې ما فائدتي نه او په چی کې په اطاله او په تطویل کې بدون فائدتي نه زنپو ک طالب جانا اوري نو ګورا نو څنګه ده د اطاله د اخلال نه مزه طير الكشحكم ورپسې ومتجافيا دا غرازي ومتجافيا تتجافى جنوبهم عن المضاجع ومنان هغه دي چې د دیو ګډه د دیو چې کم دینو جنوب چې دي هغه د مزاجعنا متجنن لري نو ځان بساتمه متجاف سو ها څنګه ده متجافيا تر د دو طرفو ورسه کې پمز کې اقتصاد ده او یو طرف ته اتناب ده او بل ته اخلال ده دلته د اتناب نه مراد چې کم ده هغه مقصود نه دلته من نفس التطويل ده اچانه مزان ساتما ها د اقتصاد د دو طرفونو مزان ساتما اقتصاد څه ته میان روي اعتدال اعتدال د دوه طرفونو مزان ساتما د اعتدال دوه طرفونو صحیح یو زیادت بلا فائدتي نه اتناب یاد ویل خدا دې اتناب خپل معنی نه غواړي ها دلته اتناب استعمال کړل ذکر د خاص مراد نه عام مطلق اطاله ته غسل ها او اخلال څه د ما تاسو ته وي دومره شعر اعلان کا چې څو نو د اخلال نه معلومیږي په مقابله کې چې اتناب راوړل دي ان د اتناب خپل معنی دا اتناب څه دوی چې ما فائدې دي نه خو چې ما فائدې نه بیا خو خره کړ وینا نه غنکو نو د طرفه وربه عبارت هوا متجافيا د طرفه او د چانه د اقتصاد نه اقتصاد د میان روي چې دا د دې طرفین نه مزان ساتم دا نه اقتصاد نه مزان ساتم دا نه هغه څو د اتناب اخلال نه وصلت ګور د اتناب الاخلال الاتناب والاخلال الاتناب والاخلال درې ترکیب په کې دی کوي اصل کې مخکې طرفه ده کنه څنګه طرفه ها د طرفین د اقتصاد نه چې کوم د طرفین د اقتصاد اتناب دغه ده نو دې په دې کې مجموعه بدل من الطرفین مجموعه څه کې چې یو نه کنه مجموعه عطفن کا به بدل کړه چا یعنی هغه طرفین څوک دي چې دادي ترجمه ګوردا د بدلیت ترجمه ده هغه څوک دي چې دادي کنه دا د بدلیت ترجمه شو او بیان لهما
چې هغه څوک دي چې هغه دادي بیان شو کنه اورې د دې بیان او د بدلیت د ترجمه بل ته نږدې ده او د په دې دوه صورتونو کې دا بدل شو یا بیان شو حتی ست پته دا بدل هم د توابع نه ده سره او عطف او بیان هم د چا نه ده توابع او تابع په اعراب کې د چا په اعراب کې برابرۍ د چا سره او مضبوط طرفین مجرور نو بیا مجرور شو به دوه صورتونو کې د مجروریت څو وجه وي بچي پسې لاشه پوښښ کنه شي په خاورګه ولما تعدد المطبوع معنى اجري الاعراب على كل منهما الکه چې دا بدل شو یا بیان شو نو د طرفین نه بدل شو کنه نو طرفین هغه تسنیه په تسنیه او اعرابي نو بګار چې دا هغه نه بدل شو نو په دې یو اعراب په یو د اعراب راشي کنه تا خو اعراب په چا راوړل په اذناب او اخلال دوه راوړل وای دلته هم تعدد ده ولفظا په طرفین کوم تعدد ده معنن وای طرفین څو طرف دوی دو طرف ولما تعدد المطبوع مطبوع سو او هغه معنن او معنن هغه څه تعدد ده لفظا تعدد ده ځکه چې تسنیه ټول یو څه غنه په تسنیه باندې دوه اعراب جاری کیږي یو او بیان د یو او جریان د یو اعراب دلیل دی د کون دغه یو کلمه جریان د اعراب واحد دا دلیل دی چې د دلیل دی د کون دغه څو کلمه یو نه ده اعراب یو دی کنه دی ټیک د لفظ په لحاظ باندې هغه یو دی خو د چا په لحاظ چې معنی ته کوم نه یو طرف ته دوه طرفونه ته وي نو دا اخلال د اتناب یو طرف شو د بیان یو طرف شو او چې شه او د اخلال بیان د چا شو د طرف اخر شو کنه وې دومره مخلات وې چې په دینه پوي ولما تعدد المطبوخ معنا وجري اعراب على كل منهما خلاص ها یو اعراب خدا شو چې مجرور شو اول مجرور شو د جری سو وجه شو دوه وجه شو ويجوز رفعهما على انهما خبر مبتدا محذوف يعني هما دا دوان سوق دي هما مبتدا شو او دای خبر شو کنه څه شو عطفا خبر شو یو بل عطف شو څه شو خبر شو کنه نو بیا څه شو ها الان نو ما خبرو نو ما تاسو وی چې مرفوعات څه دي ها وای کنه یا مرفوعات څه دي نو چې رفع دی نو وجه د رفع مو وای او د رفع وجه څه دي ها اته دي کنه یا د رفع وجه څه دي په نحو کې اته دي اتدي مرفوعات ورد ربا كوينس خبر او مبتدا خبر دلاين في جنس وها اتدي مرفوعات ورد ربا كوينس ته طالب کله جنم تیچا ټټ ریکورډ کړ وایي په لګیا چې ته زو کوم امکان هوګنه چې دي امکان شته نه اتدي مرفوعات ورد ربا كوينس خبر او مبتدا خبر دلائل فی جنس فاعل دی او نائب د خبر شد دی فن اسمین د لیس کانا ما ولا خبر د ان شو الکت مولا ته چې رفعهما د رفع نه پس په وجه د رفع وي على انهما خبر مبتدا محذوف مبتدا محذوف راکار کړي دا سر وینم چهره وینم هما سو ترکیب شو ويجوز نسبهما بتقدير أعني الإخلاء إثنابا والإخلال بس شو وهو حسبي ونعم الوكيل دلتا سكوما تقول دا اصل کی دا عبارت دلتا عمر غل دا عبارت پو تلخیص المفتاح کے مراغل او په تلخیص المفتاح باندې دو شرح علامه تبتزانی کړي څو شرح اول څه کړي و متول کړي او متول پوښې په به څو کړو بیا وګوره یاد ساته متول بم ټول د چې موږ له وای مسلمانانو موږ ټول وای متولم ټول وای او باغې باندې حاشیه کم یو د جرجانی خو مطالعه کا خپي یاد کا والله چې تاربا نو انسان دوشي میر متول سره د میر متوله
ما سره دلته هغه سره د میر متوله ماشاءالله پروت دی کنه دې کې پروت دی په دې کې زما سره په قسمونو متوله دي ډېر زړې زمانه اولنې متول چې چاپ شه ده متول ما سره شته وایي پوه او بیا په قسمونو متول دي ناشنا نادر شي زمري او اوس بیا دا بیروت نه چاپ شو او شي په څوک دی په پورا پورا جرجان دی په سب پروت دی ماشاءالله دې زمري او پورا متول دی او په اول کې تلخیص المفتاح هم مستقل سره چاپ کړی دی اوري عجیب کتاب دی ډېر خرچه په چا کړل کوله کار کړل قد فعلوا فعلا وهو حسن نو ماته ګوره د په متول کې اولا په مختصر معنی کې څه ثانیا دا د رد کړل پچا دا نعم الوکیل چې دینو دلته دا اشکال وکړل اشکال دا چې وکړل چې دا نعم الوکیل دا انشاء ده نو دا په دې او هو حسبي جمله خبريه ده مبتدا حسبي خبر ده تا نه دا تاسو کوم دا په حسبيه ته په اګه دا بچا مجموعه ده هو حسبيه ته په دا بچا ته په حسبي ته په معطف د جمله په مفرد راځي چا راځي څنګه خبر ده کنه خبر مفرد نه شي او جمله او مفرد او جمله دی بل مقابل عطف چې کې نو هغه بس کې هغه په هغه چا بالکل نه کوي چې هغه بالکل داغه قسیم او مقابل او مقابل د شي من عطف نه کوي دا عطف انقطاع تغیر مغواړي چې عطف وکي چې نه هغه شی خو عطف کول نه شي اوسه غواړي او د یو بل سره تعلق مغواړي دلته خو چې بالکل مقابل شو تعلق پاتې نشو یا زاد عطف جایز نه ده چا ویلي من وجه اتصال والی من وجه انقطاع والی چې کوم ځای کمال انقطاعي الته عطف جایز نه ده او چې کوم ځای کمال اتصالي الته عطف جایز نه ده اوره دوه من وجه معنا پکار دي دا د صحت د عطف لپاره اوره چې دا بالکل دی بل قسیم شو مفرد او جمله چې کوم دی بل مقابل دي کنه او کته عطف کې په دي چا باندې او مجموعه د حسب جمله باندې نو بیا خو د جمله من عطف شو او چې جمله بیا په دوه قسمه ده یو جمله انشائیه ده او جمله سره لازم شو عطف د چا د جمله انشائیه په جمله چا بیا به بالقسم شو ټیک شو وراله په کې وته او که حسبي په معنا د يحسبوني اخلي ساخله نو بیا غ جمله خبريه شو جمله خو ذکر او کومه جمله ذکر بس چې بند غلې ده بند دغه د کوسره چې لاړې پس ټول کورونه دی اوس وته لار نشته نفوس پکې نشته خدای چې تلل شي اوشه نو دلته خبره کوي وي رد الشارح صح في بعض كتبه بعض كتب کوم وي او هاذا العطف دا تفرت کړي اگر تردید چې کینو داس ده چې جمله ثانیه چې د انشائیه فلا تعطف الجمله الاخباريه دي بچا باندې اګه عطف کې بچا باندې په جمله نه عطف کوم ځکه عطف د انشاء په اخبار راځي بچا عطف کوم په دې حسبي باندې به اعتبار تضمني خو بیا هغه د یو شخص دی په ذکر کې بل ذکر کما هغه متضمن نه معنا نه چا اخلي جو هغه بیا خبر شو او کنا په دې مفرد عطف کې مان متضمن نه وای چې معنا د حسبون نه یو عطف د جمله په مفرد راغی اس طرف خلاص الله نشته ادي وځي ماته وی التبیا دا چې د چې نوست سوې د الله مخیالي دا اصل کې جرجاني کلام کړل په چا دلته په چا کې مطالبان د ځاغ امیر اغروانم دلته کله کله دا متول چې مونږ وایو کنه دا خیالي چې وایو زه متول روانم او بیا د متول باندې چا چې له پاسه کوم کار چا کړل او جرجاني عبارتونو ټول طالبان ته وایي او لقد استصعب الشارع وبشروط والامر سهل وي خبر آسان ده څوک وي جرجاني وي خبر کوي مداسي بوكي ويردو عليه ديزن اخو هذا شروع شو څه شروع شو اخبر متول شروع وبدي من لپاسه اعتراض دی او چې په اعتراض لپاسه سوال راشي هو جواب شي اعتراض المراد بالجمله لا اول جواب ده چې ګوره دا هو حسبي په عطف کومه ځمنه عطف کومه او ته هغه اخبار ده
او دا څه ده کینا پاسا پوښي یا کینا او یا پاسا پوښي ځان دې کار وکړل اوري اندراله تاسو دا پاغه باندې چې کم دینو تا دا چا ویل چې اخبار ده ولی ته دلته کې خدای پاک د چې کم دینو خبرونه ورکړي چې خدای پاک حسبي دي کنه دا سوال کې الله پاکه ته زما د پر کافي شه دعا نه شو کینا یا پاسا او کنه چې خبر ورانه کینو خو بس ولاړ نو کینا او کو ناس نو سر پاسا المراد بالجمله الاولى انشاء التكلل توكل سلام لا اخبار عنه تعالى خدای پاک ته خبر نور کې چې اي خلکو خبر شي چې خدای دې سي نه ته دلته توکل هو حسبي یعنی ته اظهار د توکل کې بچا باندې یا الله ز سکما پتا باندې کومه ته اعتماد کومه لا بانه كاف هو الظاهر ده ظاهر خبر یو جواب شو فزيلا شه ايضا يجوز ان يعتبر عطف القصه على القصه هذا خبري عطف تجاره ايه عطف القصه على القصه لاندې خپل باندې پوښې په سید شریف جوجانی ګوره دې 1 نمبر حاشیه ته ګوره لکه دې سید نه شریف نه بتاو هر ځای کې بداغه نامزد غواړي ګوره لاندې وای معنا عطف القصه على القصه على ما بينه السيد الشريف قدس سره پوښې ناقلا صاحب الكشاف او ان يعطف جمله مسوقه او لغرض على جمل مسوقه لغرض اخر ايه سجمله په نور جملو باندې عطف کې او دا هغه مخکنی جمله معطوفه علیها درستنی جمله معطوفه دوانو اغراض جدا جدا او لغرض اخر او دلته لمناسبه بين الغرضين دوی د مناسبت نه وبین د چا کې عطف زکه کې او فكلما كان اشد او څومره دا سو هغه مناسبت تیزو كان العطف احسن من غير نزع الى كون الجمل خبرين دي جملو ته زنه ګورم چې دا خبرې دي کوسري چې اعلان ده فعطف القصه على القصه کې مضمون په مضمون عاطفي بس التد دي خبريت انشائیت سره څه کار نه لنډه دا کم شی چې سبب د کمال انقطاع ده څوک ده خبريت انشائیت دي هغه شی دلته منظور نظر نه ده دلته جمله من حيث الجمله ده بس اوري ځان خبره باندې پوهه او دي خبريت او نظر د چانه انشائیت نه نظر سره قد قطعنا النظر عن ذلك دا عتب د قصې په قصې پوه شي کنه شي او پسې لا شاه وايضا يجوز ان يعتبر برمت شرح وایا قاعده القصه دلته بدون ملاحظه لنده بيد لحاظ د اخباريت او د چانه انشائیت کوم شی چې د سبب د اعتراض ده اته کټ پسې لا شاه ورده بعض الفضلاء دا بل جواب دی د فضلانو څوک مراد ده وایا هغه د ګوري سید المحققین ګوره دغه القاب دی ګوره څوک وي اي رد کنا رد سید المحققین رد الشارح دا رد شارح رد کړه خبره پوه شو مې تعبیر دغه بس سره وکړو چاو سل کوټی کړه سلطوټي دی مولا دی خجي او دغه څه نګور طالب جان خدای دې وبخسر زمانہ ورده بعض الفضلاء ايضا بانه يجوز یو کار وګو نظر ته چل خیر مې مخه پکېګا سجل الله ته خیر وای په معطوف کې به هو راو باسم معطوف څوک دی نسی بشي هو حسبي وهو او چې هو مبتدا شو نعم الوکیل خبر شو جمله خبريه نه شو دا جمله خبريه شو لکه چې هغه جمله خبريه نو بیا به ته سوال وکړي چې په هو نعم الوکیل حملېږي نه ان حمل به انشاء راشي انشاء به خبر کې او بچا به حمل کې انشاء چې دغه نه حملي خبر کېږي اجه قد يكون خبر جمله كما جمله بيان هذا انشاء دلته اتحاد نشرات ده خبره او دغه چې دی امکان نشته د اتحاد انشاء به شي سره څنګه چې کوم دا خو طلب نو طلب ته چا سره متحد فی الوجود ورزيدي شي
دا سکه دیبا جواب وکړي چې دلته کې اصل کې تقدیر به وباسو وهو نعم الوکیل یعنی وهو مقول في حقه ځکه وایي کنه وایي ګوره چې ان يقدر موزن معطوف بغير معطوف عليه او بغير معطوف عليه باندې معطوف عليه وشته نه هو نعم الوکیل فيكون اخباريه كالاولى ثم قال بیا بل جواب هم کرنے ما ته ګوره دا عطف چې کومه زپاغه باندې دا تاسو ما په شر دا شرجامه کې نه وایي دا جواب په کله ته مونږ نه وایي دا چې څه جوابونه ما کړو هر دم دا مونږ وکړو یاد شي خدا جواب دا اوس چې کوم دا ته مونږ نه وکړو دا دې کې دوستو خبرې دي خبرې به کوو ان شاء الله تعالی خدا جواب وکړه چې دا ګوره زه د عطف به ما پچا باندې عطف چا ما اورې او په دې حسبي باندې عطف دا د جواب دی پچا باندې عطف به او حسبي خبر دی د چا د مبتدا او یو جمله چې په چا د عطف شي په مفرد باندې عطف شي کنه نو دې لپاره محل د اعراب نه راشي نو کوي سره شي ولی چې دې په خبر باندې عطف شنو خبر نشو او بیا چونکه جمله ده او په جمله باندې اعراب جاری کیږي د بنا د وجنه نو اعراب لفظا او تقديرا په معربات جاری کیږي او جمله من حيث الجمله معرب ده مبني او په مبني اعراب راځي نو دې لپاره اعراب محلي براشي کنه اعراب محلي راځي په مبنياتو ښه او په معربات باندې کوم اعرابي یا بل لفظا او تقديرا یعنی او د اعراب محلي دا مطلب ښه یعنی دلته خو اعراب نشي راتلی کله د په ځای کې معرب راشي نه اعراب به راشي موږ خپل استاد نه تاسو کو یا استاد اورې تر محمد مولوی صاحب چوغنه د دې سوات اوسیدونکو د اردم ډیر مشر انسان او ډیر په خو واچي پوهیږي به کنه اورې نو هغه څنګه مې چې د دې څه مطلب ده اعراب محلي نو دا خو اعراب تقدیر شو کنه دا واپس معرب شو نجي اعراب محلي دا ترجمه ده چې ده خو صالح د اعراب نه ده څنګه ده نه اعراب لفظي راځي او نه اعراب څه ځکه چې ده محل د اعراب دغه نه ده صالح د اعراب نه ده نو مې د اعراب محلن څه مطلب ودا لو وضع في محله معرب اوس خو دې مبني ده راتله کړی شي کله د په ځای کې څوک کې خو دی شي لكان معربا اما لفظا وتقديرا اذا ترجمه لما محلي دا نه چې دنه پکشته او دې ته لها محل من الاعراب ها وایي نو څنګه شو چې کله دې په چا عطف شو حسبي خبر نه دی هو نو دې خبر نشو او چې خبر شو نو ور سره په کار ده کنه خبر مرفوع نه او رفع براتلی شي توجد بنانا اعراب کوم شو او کما جمله چې هغه لها محل من الاعراب هغه په حکم د مفرد کې وي حکم د چا دی نو عطف د مفرد راغی په مفرد ونشي عطف د چا راغی څو مفرد د مخکې معطوف علیه او دیم څه شو خو د څنګه مفرد شو چې کله د محل د اعراب چې راځي د مفردات راځي ها او د چې محل د اعراب نه راغی د په حکم د چا کې شو نو عطف د مفرد راغی په مفرد کو عطف د جمله راغی په مفرد کینا یا پاسا وايضا يجوز عطف الانشاء على الاخبار فيما له ها باغه ځکه په دې چې چا کې یعنی په دې چې معطوف کې د عطف کو له محل من الاعراب خوش اور اوس د مخ کې زیب نه وي دل الله قدر نه ولو زید تاسو خو ګورئ ټول تر اخر پر بزګو چلو ان شاء الله اوس څه دل ها نو دا د کوم کتاب ټیم دی اوس